یو کس تپوس کړی دی چې د فرض نه پس کوم وظایف او دعاګانې دي هغه فرض او پسې متصل کول پکار دي کنه چې پوره موږ ختم شي سنت وغیرہ. نو پدې کې دواړه قسم ته کولی شي، لیکن بهتر دا ده چې کومه موږ پسې سنت مؤکد دي هغه سنت وکړي، ځکه احادیثو کې راځي چې دا سنت مکملات د فرایض او فرض کې کمې کوتاهی شوی نو دې سنت نه پوره کیږي. دا سنت په هغې پسې متصل وکړه، د هغې نه پس بیا نور عبادات کوه. البته بعضې مختصر کولی شي لکه اللهم انت السلام یا لا اله الا الله وحده لا شریک له دا دعا وغیره. وای زمونږ مولانا صاحب د مونځ نه پس دعا چې کوي نو لاس یې موټی کړی وي او دعا کوي، لاس نه ښوري. دا څنګه دي؟ دعا په لاس اوچتولو سره هم غوستی شي. احادیثو کې د دعا په وخت کې د لاسو مختلف کیفیات شامل دي. دعا په وخت کې لاس نه اوچته دا هم شامل دي، او د دعا په وخت کې ګوته اوچتول یو دا هم شته. د دعا په وخت کې دواړه لاس اوچتول او د مخ په محاذاتو کې نیول دا هم شته، او د دعا په وخت کې لاس سر ته اوچتول له سر نه اوچتول دا هم شته، او د دعا په وخت کې لاس الټه اوچتول دا هم شته. داسې الټه اوچتول په هغه دعاګانو کې دي چې کله یو مصیبت راغلی او هغه مصیبت نه ته پناه غواړې اجتماعي طور سره، مثلا باران ډیر شو آبادی غورځېږي داسې دعا غواړي، او یا بل یو مصیبت راغلی دی داسې دعا غواړي، یعنی یا الله دا بلا او دا مصیبت زمونږ نه دفع کړي لرې کړي. دا هم شته. خو موږ پسې متصل لاس اوچتول دا ثابت دي چې کله دعا غواړي، ځکه ترمذی شریف کې حدیث دی چې کله سړی موږ کوي نو د موږ ټول حالات نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کو، او په آخر کې ذکر کړل وترفع یدیک، او ته دواړه لاسونه اوچت کې بیا ته وایې یا الله یا الله یا الله. نو دا موږ دي دا دعاګانې د خدای قبلوي.